دویم بعثت دی رسول الله مبارک، الله فرمایي ویزکیهم، ستاسو تزکیه به کوي. تزکیه دقه خانقاه ته وایي، تصوف ته وایي. الله الله ضربونو سره زړونه منوریږي، زړونه بدلیږي، او زړونه چې بدل شي ماحول بدل شي. اے قومه، اے مشرانو، ځوانانو، کشرانو، نن الله پاک تاسو او ما ته موقع را کړې ده. ګورې یو وخت به راشي بیا به په سرو سترګو جاړو، په چغو به جاړو، خو بیا به راته موقع نی. ګورې زمونږ په پنجاب کې یو ډاکټر صاحب و، پلار یې مړ شو. مولانا صاحب ته یې وویل چې مولانا صاحب پلار مې مړ شه، ته به وله لمبه وما کفن به وله هم ورکوې او جنازه به یې هم کوې. هغه مولانا صاحب لاړ، ملګري ځان سره بوتله او وی لمبه ښه قجیر مزګزارو دی هغو وی لمبه. ګورې یو خبره درته وکړم، دا ستا او زما حقیقي غمخوار ګورې هم دا شیخ طریقت دی او دا مولانا دی او دا شیخ الحدیث دی. ګورې دا خبره ذهن کې وساتئ. د دې علاقې ډېر خلک دي، منګه یې نه پېژنو، خو لیکن علامه صدیق صاحب یا د دو نور رفقا یا زمونږ ملګري ټلیفون وکړي دي چې زمونږ هغه موزګزار وفات شه، هغه دپاره جي دعا وکئ. د الله په ذات مې د قسمي نیت تر هغه وخته پورې دی چې څو پورې زمونږ ژوند باقي دی. هغو ته دعا کوو چې ربه هغه زمونږ ملګري او د ملګرو ملګري او د رسول الله مبارک امتیان څومره چې د دنیا نه لاړل، د ټولو بخشش او مغفرت وکړي. د هر موز نه بعد موږ دعا کوو، اوس ماقام نه بعد هم وکړه او نیت دې ټول وکړو. و دې مولا نه زیات غمخوار ستا څوک دی؟ دې پیر نه زیات، خو چې پیر هم صحیح پیري، چې مولا هم صحیح مولایي، هغه پیر نه چې په خپله یو موز نه کوي، چرس بنګ افیم څکي او تا ما ته وایي چې نه نه ته دا کار مه کوه. حضرت به فرمایل کم کار چې په خپله کوې هغه بل ته وایه، او کم چې په خپله نه کوې هغه بل ته هم مه وایه. دین خو یو نمونه دی. نو هغه ډاکټر صاحب جنازه راله جنازهګاه ته، چې امام صاحب وی نیت تړی، نو د ډاکټر دا پلار یې چې مړو د په چغو چغو جړا شروع کړه، په چغو چغو اوس چړیکو یې وجړل، چغې وی جاړي، خلک وله دلاسه ورکوي. مولانا صاحب ورته وی ډاکټر صاحب صبر وکړه، دا رز په ټولو راتلونکې ده، صبر وکړه صبر وکړه صبر وکړه. هغه ورته وی صبر خو خدای را کړی دی چې دا حق لار ده. مولانا په دې وجه نه جاړم چې پلار رانه لاړ، هغه خو مې زړه جاړي، جاړم په دې باندې چې ماله د دې پلار پسې کولو جنازې چل نه راځي. د دې پلار جنازه څنګه وکړم، ماله خو چل نه راځي، جړا خو مې په دې باندې ده. ای زما قومه، نن الله مو قدر کړی ده، ازده کړئ دا دین، سبا لبا دنیا هم روښانوي، قبر به هم منوري. دا زمونږ اولیاء او نیکان چې دنیا نه ځي، د دو دا مخونه ولې پړقېږي؟ ډېر داسې چې د دنیا نه ځي نو هغه بل جهان قیدخانه شي. په دې دنیا کې عیاشیانې کوي او بل جهان قیدخانه شي. او ډېر داسې دي چې دا دنیا یې په ځان قصدن قیدخانه کړې ده، د الله حکمونه مني، سکون او اطمینان ورته ملاوي، او چې څنګه سترګه پټه شي روح یې اوچت شي نو هغه بل جهان ورته جنت شي او آزاد شي. نو دویم د رسول الله مبارک د بعثت مقصد څه دی؟ هغه تزکیه ده. زړونه به صفا کوو، او زړونه په صرفو نه صفا کیږي، په تیلو نه صفا کیږي. ظاهر خو به موږ په تیلو، په صرفو او په خاري تیلو باندې صفا کو، په پټرولو به صفا کو، لیکن د زړه زنګ به څنګه صفا کوي؟ د زړه زنګ هغه به د الله الله نوم سره د رسول الله مبارک درود شریف په برکت به صفا کوي. او دا نعمت به تعالی څوک را کوي؟ دا نعمت به تعالی د دې مشرانو په سپلو کې ملاویږي، خانقاه کې وخت تیرولو کې به ملاویږي،
زمونږ د حضرت جی رحمت الله علیه نظر مبارک او د هغو په لاس کې چې چا لاس ورکړی و ما ته ډېر ځوانان اوس هم دلته یاد دي دا اوس ما سره میلاو بیشله چې د هغو په مخونو باندې د رسول الله سنت نه او حضرت چې تشریف راوړه په مخ یې ولا لاس و اوس چې ما سره میلاو شله قسم دې زما به دا ګمان نه چې دا د مدرسې قاري صاحب دی یا حافظ صاحب دی یا مولانا صاحب دی په څه وجې هغه نه حافظ دی نه قاري دی نه مولانا دی نه مبلغ دی نه پیر دی یو دنیادار دی یو ریډیبان دی یو دکاندار دی یو ماسټر دی دا انقلاب هغه کې څنګه راغی چې زما په دا ګمان راغی چې دا حافظ عالم او قاری دی دا ګمان په زما څنګه راغی دا په دې راغی چې هغه خپل ظاهر دی رسول الله مبارک شان کې کړ الله دنیا کې زمونږ په زړونو کې دا مینه او عزت او احترام واچو دویم مقصد ګوره دا دی دا مقصد به هم حاصلو ان شاء الله که نه زړونه به منورو که نه